خوشاله راوته اوسئ. جی زما د ټولو نه وړومبنۍ پوښتنه دا ده چې ملګري به موږ ته کالونه هم کوي خو درې معاشره شروع شوه. جی جی که د درې معاشرې حوالې سره لږ تفصیل ووایې نو بهتره وي. بیشک جی څنګه چې تاسو وینو پدې مقام باندې یو ځل سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ولاړه ده او د خپل محبوب حضور علیه السلام نه تپوس کوي د الله محبوبه یو بهترین عشره شروع شوله او پدې کې اعتکاف هم چالو دی. نو پدې کې کداش په ما باندې راشي او زه پدې کې فرض کړ ليله القدر هغه برکات مخې ته راشي نو زه به کوم وظیفه کوم، زه به د الله نه څه غواړم. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا د تمام امت مسلمه لپاره محسنه د احسان کړی دی چې د دې شپې او د دې ورځو هغه وظیفه خاصه معلومه کړی ده د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم نه. نو پدې باندې عائشه بیبي ته حضور علیہ السلام فرمایل وی کله چې تا باندې دا برکتی شپه او ورځ راشي نو پدې کې بیا ته د الله نه پدې الفاظو باندې دعا غواړه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عني دواړه ویل شي د جمع لپاره عنا او د منفرد بنده چې صرف ځان یادې د واحد د لپاره فاعف عني. بهرحال دواړه الفاظ ویل شي زبا یو لفظ بس خاص کوم بس عمده بوایو. تاسو چې کله په دیش په ورځو کې دا دعا وای اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا نو پدې باندې به الله پاک تاسو بخنه کوي. د رمضان المبارک درې عشرې دي. اولنې ته حضور فرمایي دا اوله رحمت، اولنې عشره دا د رحمت و اوسطه مغفرت او دویمه عشره یعنی دا یولسمه تر شلمه پورې دا د مغفرت عشره ده او درېمه عشره و اخره عتق من النار، اخر عشره دا د اور نه د خلاصي او د براءت عشره ده. نو د اخر عشره کې اللهم اجرنی من النار یا الله ماته د اور نه نجات راکې دا دعا هم ډېر ویل پکار دي. او اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا دا الفاظ هم ډېر ویل پکار دي. او دا کم اخیری الفاظ چې می وی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا نو دا الفاظ د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. نو د دنیا ټول الفاظ کراجه مشینو د دې مقابله نشي کوله نو په دې شپو ورځو کې کثرت سره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ویل پکار دي. صحیح دی جی، جزاک الله. ملګرو ته خواست چې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولی شئ، تاسو موږ ته کالونه کولی شئ 091 6515 093 تاسو راتلی شئ، تاسو موږ سره خبرې ترې هم کولی شئ او تاسو څه قسمه تپوس کول غواړئ پوښتنه کول غواړئ نو بالکل تاسو ته اجازت دی چې تاسو راشئ موږ سره خبرې ترې وکړئ. موږ ستاسو کالونه ستاسو میسجونه ستاسو پیغامات شامل کو. تاسو که د محترم سلیمان شاه صاحب نه څه قسمه پوښتنه کول غواړئ تپوس ترې کول غواړئ د روژې د دغه برکتي میاشتې مناسبت سره د روژې د دغه برکتي میاشتې حوالې سره ستاسو چې کوم ټلیفونونه وي کوم کالونه وي نو هغه به ټول راځي او هغه به زه وختاً په وختاً شاملوم. تاسو خپل کال او تپوس کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دواړه په خیر لستړي متنن مې د ګله ختمه کړه سلام مې برابر وکړه. خوشاله اوسې ډېره مننه وروره. او مازلیم بڑا ډیر نو مولانا صاحب نو دا تاسو کومه لکه یو عام تراویح دي کنه او هغه عام تراویح شلنډي دا غي نه پس هم دغه مولانا صاحب کوم د نور مرګور څخه کوم د ختم شروع کړي خجی شل تراویح خو دلته وشو کنه او به ختم شروع کوي نو دغه شل تراویح به نور کیږي نو چې دا طریقه څنګه دا مولانا صاحب مدیل تفصیل باندې لکه لراکیه. ټیک دی جی، تاسو ریډیو وره ها په سوال پوښي سلمان جی بالکل زه به مولانا صاحب پیښو او وی جواب درکې خجی. ډیر مهربان. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. دا مازلی ورور دا سوال دی چې امام صاحب جمعات کې خپل تراویح وکړلې او د دې نه چې فارغ شو نو بیا بل جمعات ته لاړ او اوس د تراویح ختم مت شروع کړي مطلب 20 رکعات تراویح وکړې کوم چې د په ذموي او دا غي نه رستو بیا بل جمعات کې چې د نور د ختم افتتاح آغاز ابتدا وکړي ناغي کې نور تراویح نو په بنده باندې 20 رکعات تراویح سنت مؤکده لازم دي او د دې نه زیاتی لکه امام صاحب
خپل جمعات کې 20 رکعات مختصر تشي تراوی وکړي، نبي په بل ځای کې کده ختم تودريږي نو شاته دی ودريږي به تور مقتدي، نو د تراوی د امام پسې کیږي، نو دی بشاته ولاړی دی به نفل شي د شل رکعات، او دغه امام صاحب که شل رکعات ختم کې کوي نو هغه به جایز وي. او داسې نشي کولی چې امام صاحب یو ځای تراوی وکړي او بیا لاړ شي بل ځای کې د تراوی ختم هم شروع کړي، الریډي د ذمه 20 رکعات تراوی فارغ شوي دي، نو دی بیا دوباره تراوی د پاسه تراوی نشي کولی، لہذا دا کار ټیک نه دی. صحیح دی جی. من کال شاملو چې څوک دی او سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه سهار خبرې کوم د عمرزونه یو سوال پوښتنه مې کوله. جی جی. ما چیرې زمونږ یو خوراکي ده نو هغه خاوند وفات شو، نو بیا چې هغې له کوم کور په هغه کې مې لو په نکاح کې نو هغه دې خرڅ کړ په یو 6 لک روپۍ باندې. ښه جی. اوس دا مونږ کره راغلي ده د دې چې کوم دې خرڅ زمونږ په سیمه باندې د پلار، نو ما چې دې سره تقریبا 5 لک روپۍ موجود دي، یو لور ده یو دا ده، نو چې په دې سرسایه به دا ورکوي که نه دې له به خلک ورکوي. منګه پې نه شو په دې خبره. ما چې زمونږ یو خور وه نو د هغې خاوند وفات شو، نو هغې کور د خاوند پیسه کې ورته میلو تقریبا په 6 لک روپۍ خرڅ کړو که نه، او هغه پیسې ورسره نغدې موجودې دي. نو اوس مونږ دا وایو چې یاره لکه د دې چې کومه د خرڅ خوراک ذمه ده هغه مونږ یا زمونږ پلار اخیستې ده. بچي شته؟ بچي شته او یوې لور ده. نو ما وی چې اوس به دا هغه 6 لک روپۍ دي سره نغدې موجود دي، نو چې دا به سرسایه ورکوي که دې له به خلک ورکوي. او نور څه کالي یا ځمکه څه خو شته نه؟ نه کالي نشته، یو ځمکه هم نشته. صحیح دی جی. تاسو ریډیو وورئ ښه؟ جزاک الله جزاک الله. د دې زنانه خاوند وفات شو، نو د دې خاوند د وفات نه وروسته د بچو ته د الله د طرف نه د میراث حصہ مو رسید، او بیا مور ته د خپل مہر حصہ چې خرڅه شو هغه نم 6 لک روپۍ جوړ شوې. نو دا زنانه مالدار ده، نو دا زنانه به خپل سرسایه ورکوي، او چونکې د دې بچو دا کفالت دام اوم دا زنانه به کوي، نو د دې وجې نه د دې وړو په حصه کې چې کمې پیسې راځي نو د هغې نه دا زنانه د خپلو بچو سرسایه ورکي. خلک که دې له سرسایه ورکوي نو سرسایه د دا زنانه نه اخلي، دا به خپله سرسایه ورکوي. صحیح دی جی. جزاک الله. بل کال اخلو چې موږ سره څوک دی او څه قسمه تپوس کول غواړي، جامع مختصر تپوس پکوي، سوال بکوي چې ستاسو आवाज بیخي صفا راځي. محترم سلیمان شاه صاحب تاسو غږ اوري، تاسو आवाज اوري او هغه به تاسو له جواب درکړي. 0916515 د لارې راتلی شي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو مفتی صاحب سره یو خبره کول غواړو جی، تاسو نه معذرت غواړو. جی جی. دا یو لږ د امنیت کې نه مفتی صاحب د اواز لږ سر کې لږ ډېر زیات تیز نه راځي شي. ښه. او بل جی دا سوال تاسو مې کول د ما هم وشي جی دا وشي کنه، او نو لکه دوی دا بانک څنګه وایي نو دوی سم د جمع نه کوي، لکه دوی 40 منټ را پاسه 12 منټ را پاسه درېږي، نو دا صحیح دي چې کو نه دې مونږ دا راغراکې. صحیح ده. دوه خبرې مونږ منو. صحیح ده. صحیح شو ډېره مهرباني. جزاک الله جزاک الله. دغه اولنې مسله باندې به غور وشي چې ما یک مسله حل شي نو خبر دوی ته به بالکل جی. دویمه مسله چې د ماښام مونځ بیا جمع لګلیټ شي نو دا څنګه ده؟ نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه داسې وه چې هغوی به کله هم ماښام چونکې روژه به وه د رمضان میاشت به روژه ماتې به وشو، او د هغې نه وروسته بیا به څه ناڅه افطارۍ کې خوراک څښاک او مانځه د ماښام د جمع ټایم دا به لږ شان تاخیر سره وکړو، لیټ به کړو، دې لپاره چې ټول منځګزار کورونو کې روژه ماتې افطاري وکړي او د هغې نه پس جومات ته راشي، کله چا اودس نه چې اودس تازه کړي او بیا جمع ته. نو حضور علیه السلام به د ماښام مونځ اکثر په رمضان المبارک کې دغه مصلحت باندې لیټ کو. زموږ د علاقې الحمدلله ټول علما کرام دا په دین باندې مین او د حضور علیه السلام هر سنت طریقې لحاظ کوي، خیال ساتي. نو مونږ په خپل باندې هم په دغه مسله باندې عمل کو. زما خپل چونکې دوی 12-13 منټ زیات کړل، زما خپل جمعات کې ما وقفه خولې د ماښام چې څنګه روژه ماتي وشي د هغې نه ټایم معلوموي 20 منټ بعد به ودرېږو. نو په دې 20 منټ کې پوره یو ټایم باندې یعنی سمدستي یو ځل چې بنده کینی پوره خوراک ځان مړولم شي، فارغ هم شي، بیا که اودس ضرورت نو اودس تازه کولم شي، بیا جمعات تم پکې ځان جمیل را رسول شي. نو دا وقفه دا د رمضان المبارک حکم دی چې په دې کې وقفه کول پکاري.
صحیح دی جی جزاک الله. مونږ ته میسج دی وای چې تاسو ته او شاه صاحب ته ډېر سلامونه. د دعا درخواست کوم اسفندیار باچا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلامونه. ډېر زیاته مننه او आवाज به زما په خیال زمونږ د دوانو ټیک وي. تاسو به چې راځئ نو مونږ ته بلګ وایي. ښه السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو جی د आवाज ډېر زیات کم راځي. اوسم بیخي کم دی خو بهر حال تاسو خپل خبره وکړئ جی. ښه او موږ دا لارې موږ یې پولی مزدوري کوو کنه قربان دي په تبه یې موږ تراوت وځي ها پېښو جی تاسو زما مو نشان پېښو خجی ایو دا چې سره د نه راځي بیخي تاسو زه ډېر زیاته معافي غواړم. ما ته پته ده چې تاسو आवाज بیخي مونږ ته نه راځي. دا کوشش وکړو. کال یو کال اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه وروره خیر ده؟ الله کرم دې. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ حیات خبرې کوم عثمان زو. خجی څه تپوس کوئ؟ زمونږ یو بچنګی دی ماشوم او اصفر له سکواله دی. ښه په صحت لیک کمزور دی. ښه بلوت ته رسېدلی او چې ته باندې روجي فرض دی او کنه دغه وټي څنګه تاسو کو صحیح د ډېر مننه. ریډیو به بندوي نو خوان به بیا ډېر کوي. خجی د مخکینی ملګری سوال دا چې یاره چراټ ته کوواټ ته یو ځای نه ټلیفون کړو هغه وی چې ماسخوتن په باندې 8 بجې مونږ مونږ ته درېګو. زه به د خپل 400 د سیمې خبرو کم. زمونږ په 400 کې جماعتونو کې چې کومه نقشې زوړند دي په هغه نقشو کې د 400 والو د ماسخوتن مونږ 8:30 بجې باندې کیږي. د 8:30 نه پس د دوی د ماسخوتن مونږ کوي. اوس نشم ویلې چې د چراټ یا کوواټ دوی چې کومه ایریا یاد کړه چې هغه کې به زمونږ د دوی ترمنځ 15 منټ فرق وي او کنه به وي نو مونږ دوی له دا مشوره ورکو چې تاسو خپل نقشه وګورئ جمعات کې خو په باندې 8 بجې یقین مې نشي چې تاسو مونږ جایز وي ځکه چې دا ټایم ډېر وختي دی په دې ټایم باندې نه دی پکار. دویم ملګری یو تاسو کو سلمان شاه جی هغه وایي چې 15 سال ماشوم دی 14 سال ماشوم دی ما تاسو شو 14-15 دی خو لکه بلوغ ته لا رسیدل نه دی. داسې ماشوم چې قریب البلوغ وي یعنی بالغ نه دی خو بلوغ عمر ته ورنږدې دی لکه شرعاً 15 کال عمر باندې د بلوغ حکم لګیږي. نو دا ماشوم که د 14 د 14 کال وي کدي کمزوري وي نو دا قریب البلوغ دی. نو دی بیا د روزدارو د رمضان د فرض روزې په شان خلکو په شان روزه بنسي د بالغ خلکو په شان حکم بددوي. صحیح دی جی. بل کال اخلو چې څوک دی موږ سره سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ سلمان شاه نثار خبرې کوم نشته نه. اجي صاحب خرخلې درته وایو. څنګه دې خیر دې تاسو او مفتي صاحب ته په خیر علي ما خوشاله اوسې. ډېر مننه. او د مفتي صاحب نه یو تاسو کومه چې دا زنانه په دا وخت کې پخلی کوي کنه او مارګي لپاره غوته په سبزی کې ګنده کی او شو جبې د وروري واپس یو څه نه څنګه ده. صحیح ده اجي صاحب تاسو پروګرام وری ښه خوشاله اوسې. ډېر مننه جی. دا دوی چې کوم تاسو کو نو دا د هر زنانه لپاره جایز نه وي. کوم زنانه چې داغه خاوند یا کور کې د دې پلار دی یا ار یو داسې سړی نارینه چې هغه د دې خوراک کا غواړي او داغه مزاج داسې دی چې هغه تاریخ دی په نس خبره کمالګه کم د قضیات د ګرم د کیخ دی خوګ دی ک پیکا ک پدی باندې سړی ناګانه کوتک تر لاس کوي د زنانه وخی نو داسې سړی د پداسې زنانه لپاره بیا شریعت لګ اسانتیا راوسته دا وی تاسو خیر دی د خپل بد مزاج سړو لپاره داغي د بد مزاجي نه ځانو ساته او په دغه وخت د ضرورت کې سالن وی ارز چې وی نو مالګه پیکا د کم د زیات هغه اوسکه په جبه یعنی کې د داغي مالګه نمکیات به معلوم شي کم د زیات خود دغه لاړې به تیرې نه کلاړې تیر شو خروجه ماته شو دغه لاړې به اوتو کی نو دې سره به روجه ماته نشي ځکه چې الته دې ته عذر دا په بیا وال خوري دې ته سزا بی عزتی ولکېږي نه دغه بی عزتی په وجه باندې شریعت د زنانو لحاظ کړی دی چې تاسو له تکلیف نه ځان محفوظ کې خیر دې کسه اوسکه خو په شرط دی چې لاړې به تو کې بیا. صحیح دی جی جزاک الله. بل کان اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ حماد علي شاه سټیشن لګي. حماد علي شاه صاحب هر کله درته وایم. یو تاسو کوم سر نن سبا د کورس مول سکول په اپلیکیشن جوړ شوی دی نو
ټیک ټاک په دې ګرځي راګرځي به خاصه ټیټیږي پاتېږي به ټیک ټاک په منځل راشي یا تراو د پر راشي نو بیا به کورسه ځان تکلیف دي کورسه د بمول کوي آیا د بمول کېږي یا تراوی کېږي صحیح ده بچا جی ریډیو وره ها اوکے خوشاله اوسه ثانک یو وعلیکم السلام. کم خلک چې بطور فیشن یا عذر وطنوي اسه به صدا سي کوي په کورسه باندې یا په کورسه نه اسه پزمک ناشتي او تحیات باندې مونږ په ولاړ نه کوي بطور فیشن یا اسه د ناراستیا د وجې نو دا مونږونه نه کیږي کدي ارسوم رضان ستړي کی دا نه کیږي پښتانوي هندوستړي خدای ناراض دی بزان ډیر ستړي کی خو خدای به بیا مرضی نه کی کم خلک چې معذوروي او اغوي په ولاړ باندې سجدي لنشیتلې کې لنشیتلې یا معذور دي په سجده پرې وته نو بیا ولاړې ته نشیتلې نو دغه خلک معذور دي دوی ته عذر دي کدي په ازمکه په ناسته مونږ کې خپې خوري یا په کورسې کې کینې او خپې زوړندې یا په کټ کې کینې او خپې زوړندې نو د دې به مونږ جایز ځکه دا معذور دي. کم خلک چې معذور نه وي او دوی د معذور فیشن کې پاغه طریقه باندې مونږ کې نو ممکن ده چې الله یې بیا ځان ته په ولاړه پرې نه دی همدغه شان معذور به کې بیا ټول عمر د خپونه محرومي او بیا په ناسته باندې پکټو یا پم لاسته منځونه کوي. صحیح دی جی بالکل اخلو. السلام علیکم. خیر دی خوشاله اوسې څوک خبرې کې د چرته نه رقیب الله خبره کوم د وازګانه خاصه تاسو کوي مفتي صاحب نه دا سوال کو غنا چې غاز په یو کاریو تراوی کوله کنه او نو دا الله اکبر وایول دا وقفه نه ورکړل نن دا اکبر بدل رب العالمین دا به زر شروع کړ کنه ما دا څنګه دي کنه تاسو جی دا خپل خبره یو ځل بیا وکې आवाज دې کټ کیږي خوان بیخي نه کوي ښه. السلام علیکم. خجی 0915515 زما ټولو اوریدونکو ته دغه خواستې دغه التجا ورته کوم چې هر کله تاسو موږ ته کال کوئ نو چې تاسو आवाज موږ ته صفه راځي چې زه یا مولانا صاحب تاسو په خبره پويګو. ما پرونم د دې خبرې وضاحت کړو چې چونکه دا اسلامي خبرې دي د غب شپ خبرې نه دي نو په دې وجه چې تاسو صفه خبره وکي صفار اختیار سوال وکي نو هغه به تاسو لامغه شان جواب درکې ځکه چې دا اسلامیک پروګرام دی ډېری نازکي خبرې دي خدای مکه که زمنګ د خلینو داسې کمی پیشي او شي چې یو سوال خطا شي دا غي نه جواب تاسو له بدل درکړي شي نو بیا هغه انسان پاغي ګناګاریږي نو مهرباني دا وکي چې هر کله ټلیفون کوي چې تاسو आवाज صفه راځي بل تاسو ریډیو بیخي بندوي ځکه چې زب نور سو ما چې ریډیو بندوي نو هغه به وجه بس تاسو आवाज مونږ ته بیخي صفه راځي مونږ په خبره باندې پويګو. خجی السلام علیکم. السلام علیکم. هالو السلام علیکم. وعلیکم سلام کارو خوشاله اوسې څوک خبرې کوي د چرته نه تاکي بختار ما خبر کوم ځه خجی نه تاسو کا جی جی ورته زما کووالی هغه کولو مساله راکنه جی جی خپل ماته وي خجی ښه کله چې کوم څه خپل لاندې نشي دا خپل بر نشي ګولاندې به لګوري کنه خجی تاسو ماماجی ریډیو وره ښه خوشاله اوسې جی. دا کوم زنانه چې خپل ماتې دي یا داسې سو عذر دی زمونږ د مای کې معمولی فرق دی چې لاس سره اولګي نه اوم دی بیا आवाज بند کی زه کوشش کوم تاسو خبرې کنټینیو ساتي زبل مای کمرالم ٹھیک دی تاسو دا بل مای کوم زنانا یا نارینا چې دا غي خپو کې دومره تکلیف دی چې اغا ماتې دی او برغولې نشي د سجده حالت کې نو د داسې زنانو د پاره یا داسې نارینو د پاره غوي کې مونږ کوي او کپزمکه باندې په خپې خوري کړي او مونږ کوي یا که اره طریقه باندې وي نو دا غوي مونږ به بالکل ټیک وي چې دوی ته څنګه سہولتي پاغه طریقه باندې دوی مونږ کې نو دا بجیز وي دا نه چې معذور د نو خپې بزوړندای ک نه زوړندای او کټ کې بخپې خطولي وي او کنه کورسې کې بخپې اوچتي وي کپزمکه به ودانه دې معذور بنده ته خوده اجازه وکړه چې تا ته په کومه طریقه مونږ ځان دی پاغه طریقه وکړه دا نه چې په یو خاص طریقه وي. صحیح دی جزاک الله ما مایکونه دوکړل الله دې وکړي چې زموږ دغه پروګرام زموږ د پاره د خوشاله سبب وګرځي او د ګناهونو د مغفرت د خاتمه سبب وګرځي موږ دا یو کوشش کړې دي او پروژه کې ما ته پته نه لګي ما ته د خپل आवाज ډیر جاندار لګي دا غي وجدار چې زه هر کله تاسو سره د پروګرام تکې نه مانو زه ډیر صفه आवाज زما راځي او زه د اوریدونکو نم په دې وجه خواست کوم چې هر کله تاسو خبرې مونږ سره کوي په کم سے کم په دې پروګرام کې ځکه چې مولانا صاحب ما بیګه په لار روانم خاندل مې دوی پروندا خبره کړې و چې تاسو
د ریډیو زمونږ د اسلامي پروګرام چې کوم دی دا په ارتکاب کې مورې دی شي نو ما وی چې مولانا صاحب غورته دونه وی چې زمو د سلمان شاه پروګرام مورې دی شي مې وته وی چې زما پروګرام مورې دی شي نو پروګرام خو پروژه کې لکه دا زبویم خوشبختی را چې د اختر د شپې پورې موږ لا یوځای یو بیا خو موږ چرته ډیر خاص موقع ملاوي یو بل سره د ریډیو یا د ټي وي داسې سچويشن یوریدونکو د ادا پته وي چې خلک راځي پروګرام کوي په خپل مخزي اکثر د ارج موږ ډیر خلک یو بل کې پیژنم نه بالکل زه خپل ډیر نه پیژنم تاسو اکثر تاسو کې زما خدا روټین دي چې زه خو چون کې ریډیو کې زیات تر یم خبرونه کوم یا نور کار ډیر نو په دې وجه ملګری ټول پیژنو نو دا به کوشش کوو چې اسلامي خبرونه دانو اسلامي سوالونه وشي او مختصر تاسو کې نو تاسو نه به مولانا صاحب سم جواب درکړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ست تاسو کوي جی بچا جی زما आवाज درځي اجو سادي ها ست تاسو کوي دې زړه فرانک استخیل خبره کوم فرمانلی نه ما خجی فرمان صاحب زمون یو زیر بغیر تاسو ته دې اعتکاف تناس په خپل کې محمد مصطفی په ترناب کې ناس ماشاءالله او تاسو یې نه دی کړی صحیح فرمان صاحب تاسو ریډیو وره ښه ډیر مننه دا اعتکاف حواله سره دوی تاسو کې چیرې زما بچی دی یا ارسو چې دی تاسو د سرپرسته کې دی او دغه برخوردار تل دی به د کور د اجازت نه اعتکاف ته چرته ناشته نو د دې بچی د مور پلار اجازت وسره نو د اعتکاف کیږي کنه نو د اعتکاف د کېدو د نه کېدو چې سوال شي نو بیا جواب یې دار چې اعتکاف پکېدو کیږي چې کله د خپل شرایطو خیال اوساتل شي بهرحال ثواب هغه مرکیږي کنه کیږي نو د ثواب خبره ده چې د مور پلار اجازت چاته نوي نو د نفلی عبادت ثواب بچی ته بیا نه ملاويږي مثال به تور زبدا یوې خزې د روزي خبرو کوم چې نفلی روزه یو زنانه نیسی او خاوند د دې سرپرست نه خاوند وته اجازت اونکو نو د دغه روزي د دې چې څومره ثواب دی نو یو زره ثواب هم نه کیږي د دې خزې زکه د خپل سرپرست خبره نه منل نافرمانی کړي دا نه داسې د برخوردار کده اعتکاف تناست نو اعتکاف کیږي به د اجازه تناست نو کیږي پکېدو کله شرایطو خیال ساتلی شي خو ثواب پنه کیږي زکه چې د مور پلار تابع فرمانی او تابعداري دا واجب او فرض وي او اعتکاف سنت ته نه په سنت باندې د مور پلار زړه ولې دړې وړې کې لہذا ثواب پنه کیږي او نور اعتکاف کیږي صحیح دی جی جزاک الله بالکل شامل او سوق دی او سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه د الله کرم دی سوق خبرې کوي د چرته نه حمزه مجید مرزونه حمزه با عیسی تاسو کوي جی زما مفتی صاحب نه تاسو چې مونږ سره جی 2 تولې سونه لګا او لکه دې ټیم کې تقریبا زه 15,000 روپے قرضدار یم نو لکه مفتی صاحب نه تاسو چې دې سرسایه د زکات په حساب وي صحیح ده ریډیو وره خاجي صحیح ده جی د ملګری سره چې څومره سونه یاد کړل درې سلور تولې نو دوی باندې زکات هم شته سرسایه هم شته کله لوی اختر ورځ پراله قرباني بم کوي دوی 15,000 روپے قرض یاد کړي چې بما باندې دی نو په دې باندې دی د زکات او سرسایه نه بچ کیږي دی به سرسایه ور کوي دا غبل ملګری لبزه دا یو مسله اډ کما چې دی زما بچي اعتکاف ته زما اجازه نه بغیر نو دوی وته د اوسه اجازه کی چې خې کړي چې اعتکاف ته نه مور پلار به ثواب مو شي داغه به مو شي صحیح دی جزاک الله السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي د چرته نه وفا خبرې کوم د پیښور نه څه پوښتنه کوي تاسو چې موږ راته پوښتنه غواړو لکه زما مونږ کوم پناست باندې کنه معذور یم خجی نو ترين پناست کوم مونږ پناست کوم دا صحیح دي او بل دي دا شپې موبایل کې صورت یاسین کنه نو هغه ځان ټول په موغي پسې زویم نو چې دا څنګه لري خري او بل دي دا سرسایه دي لګراتو چې 100 روپے صحیح د ریډیو وره ښه دا خورکه معذور ده نو دی وی چې ز پناسته مونږ نه بالکل چې تاسو معذور یې نو پناسته مونږ کوي داسې ثواب به ملاويږي لکه خلک چې په ولاړ سینګ مونږ کوي دوی خبر دوی وی چې معذور ده قران به ویلی نشي نو وی قران سورۃ یاسین میزان ته موبایل وغیرہ باندې لګولي اورم نو بهشکه داسې ثواب کیږي لکه د قران پاک تلاوت چې څوک اور یو کوم ثواب وي ځکه چې د دوی اوزر ده نو دوی کله قران تلاوت پر ریډیو شو یا په موبایل شو اوري نو ثواب برابر ملاويږي
سرسایه یادې چې څومره سرسایه نن سبا 130 روپیا ده. د خپل 400 خبره مې وکړه دوی نه دی ویل چې د کم ځای یو نو د پیښور بس هم دغه 140 دی دوی ورکی ځکه چې پېښور والا یو دغه مات اوریدل چې هغه 140 روپیا ویل دي نه 140 130 ترمنځ مزل د 100 روپو دی نو دا خبره چې پېښور ول مالدار دي هغه الریډي مالدار خو وی مالدار زه الله دې خیر وکړي 140 130 مولوی صاحب خو زما دې کې زه دا ویل شم چې د مقامی امام نه تاسو کی داخله دي کنه د خپل مقامی امام یا د یو مشر مفتی نه تاسو کی نو هغه بخوي هغه بیا فیصله کړي نو هغه به دغه فیصله تناظر کې خبره کوي. جزاک الله بالکل شامل او سوق دي سوال غواړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ریډیو بند کا. وعلیکم السلام. د قاری صاحب نام دا تاسو چې دا روزه کې خلک ختمونو کې بیا ته تاسو کوي چې تو ختمونه کړي نو دا وین پکار دی. صحیح د ریډیو وره ښا ډیره مننه. اندې خو راکې تاسو کې چې سو ختمونو کې یا نفلونو کې بیا اختر نفس بیا خلک یو بل نه مونږ ورو داسې ډیر سو ختمونه دی پکې کړی دي نو بیا یو بل ته الوي نو دا الویل خنه دي کدا سی چې ستا په دی وینا کې بل چاته سو داسې غیبته پیدا شي یعنی رشک چې خو دی بنده ګوره دونه سبق وي ماړو ویل نه دته احساس ملو شو دی بیا توبه به دی چې زبم داسې کوم نو دا خدا خو اسه لکه اکثر تاسو ودا اورېږي اکثر سړی را پاسي د ساري جمعه تراشي نو د شپې ډیر تهجد کړي نه دی په پس ته وي چې ما تهجد کړي دی موږ لراشي نو خو کې استاد خدای مې د غاړه نه نسی داسې بیګا دی 2 بجو کې دی قبله طرف ته ډز شوي د سپوغه پارمو نو دا د مطلب دانی و یا رسول رکعات چې مې وکړو دا ډز ډیر زیات شي نو بیا مې نور ته نیتم نه تړ یریدم نو دا د غلو د ډز خبره نه دی صرف ته ما ته خې چې ما نه فل کوو کدای نو دا ګناه ده جی بلکې اخلو چې څوک دی سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ فیض الله فریدی خبره کوم چمبرنا. خجی څه تاسو کوي؟ مفتی صاحب نه یو تاسو کول غواړم چې مونږه یو مشروم پیدا شوی دی کنه او مونږ په نصر من الله نوم غدو کنه دا څنګه دی صحیح د ریډیو وره ښا نصر من الله خیر دی جبر دی بیا کالو کی قبل څه مسله نصر من الله نوم اخودل ټیک دی خو مهربانیو کې د نومونو لپاره اوس دا یو فهرست کولو شو اوس بار سو ټلیفون کې دا نوم ټیک دی نو ضروري نه چې مونږ ته دا یادي بهرحال نصر من الله نوم ټیک دی. صحیح دی جی مختصر سوالات و تاسو له جواب درکې 091656553. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ हेलो जी जी هیڅ بیمارین یو هفته پس راشي نو دا روزه بیا کېږي نیولو کنه. صحیح دی جی. زنانو خپل بیماری تیر شو او داغه نه رستو غسل او شو نو دغه غسل نه پس یو هفته چې تیر شو دوباره را لانو دا دوباره راتل دا حیز نه دی کې دی بیا روزیم نسی منځونه بم د معمول مطابق کوي. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور आवाज دې کټ کیږي ښا خیر دې څوک خبرې کوي د چرته نه؟ خجی څه تاسو کوي؟ صحیح ده. تاسو ریډیو وره ښا دوی وی چې زمون خورکه کې نه سایت تکاب ته تقریبا خو هغه سم عذر راغی نو کې نه ناستنو زه مفتی صاحب نه د بوس کوم چې 2 ورځې یا مختصر سایت تکاب کې دی شي بیگا پرون چونکه 20 وا روزه وا کچا اعتکاف ته د ناس ته خواهشو نو د سنت اعتکاف پرون ورځ وا د پرون ورځ چې تیر شو ما خام نور پریوت دي نو بس د اعتکاف مسنونه روز او ټایم تیر دی دین رستو کې یو غنټه اعتکاف سو کوي یا ورځ کوي یا لس یا شپږتر ورځې کوي نو دغه اعتکاف به هغه مسنون اعتکاف نوي او نور د اعتکاف عمر ثواب به خدای په یو ورځم ورکې نو یو ورځ او 2 ورځې اعتکاف کولی شي. صحیح دی جی بلکال شامل او سوق دی سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور څوک خبرې کوي د چرته نه؟ خبرې کوم د قادر آباد نه. څه تاسو کوي؟ استاد نه تاسو کوو استاد یو ډېر ځات خراب راځي چې مې کې پرکټ کوله
زه نه پوهېږم ځکه چې زما پروډوسر صاحب هغه طرف ته آواز اوري هغه ماته وایي چې د هغه آواز بالکل ټیک دی او ماته نور اورېدونکو هم کمنټس وکړل چې آواز یې ټیک دی خو پته نه لګي چې تاسو ته ولې داسې درځي. جی ښه صحیح د ریډیو اورې ښه دا خو دومره ډېر سوالونه یې موږ ته به یاد نشي خو ځان لا دې به خیر واچي نو صحیح د ډېره زیاته مننه. دوی دا سوال وکړو چې د ماسخوتن مونږ څه ټایم پورې کېږي نو دا کم ټایم چې بنده پېشمنې بندی نو دغه ټایم پورې د ماسخوتن مونځ هم کېږي خو داسې ایثارول او ناوخته کول دا ناجایز وي. دویم سوال د زکات حوالې سره چې 0 روپو پسې څومره زکات دی نو 0 روپو پسې تقریبا 40 روپو پسې 1 روپیا زکات دی نو 100 روپو پسې 2.5 روپیا شوي او 0 روپو پسې 2.5 روپیا شوي 25 روپیا شوي. یا که زه خطا شوی حساب کتاب کې مونږ میتس کې اسم کمزوري یو نه فرض کا که زه ختم شم نو بس دا یو قاعده مې راته خو 40 روپو کې 1 روپے او په 100 روپو کې 2.5 روپے دي نو په 1 लाख کې 2500 روپے دي نو اندازو لګوي. صلات تسبیح طریقه ډیر وګدا او دوی ته محسوس وزله دوی خیر خپل امام نه تاسو کې دوی د ماسپخین د مانزه تاسو کړو نو هغه روزانه ټایم کې فرق راځي د دې وجه دلته وته نشم خولې جمعات کې نقشه دی ګوري په غیر عمل کوي چې د ماسپخین مون سره ټایم قضا کی د ماسخوتن میادي او ماسخوتن خو وی چې کله نو هغه سار پېشمنی بندول پورې ماسخوتن مون کیږي. ټیک ته جی جزاک الله بل کال خلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان شاه څنګه خوشاله او سرور سوک خبرې کې د چرته نه فاروق خبر کوم مردانو خجیسه تاسو کوي تاسو ودی ها او ومنه تاسو داري چې راو ته ولاړ کنه یو کس ته پسې راځي او مجبور دي چې تراونه دې بس وځي کنه خجی هغه تراوی برابرځه ها او چې کوم سړی د ماسوتن مو فقط ساری کنه وای چې راځو نشم کولی مونږ دی وخت به زه پښمنی مال کې کوم او دا ټیم کې د ماسوتن د مونږ کیږي او کنه صحیح دی تاسو ریډیو وره خجی دا تراو وخت کې بنده که چا مجبور کو وتوی راځه شاو ما سره د فلانه یا ایمرجنسی دا یا ضروری کار دی یا ستا سفارش نه بغیر نه کی دا کار را لو کو دا بنده لاړو نیمه تراوی پاتې شوی نو کدا پېشمنی ټیم پورې دا بنده فارغ شو نو دی به دغه باقی مانده تراوی کوي او کنه ساره پورې دی فارغ نشو تک تر دې چې سار بانګونه ویل شو نو بس بیا دنه دغه باقی تراوی ساقط شوی قضا پینشته خو استغفار بوي. دویمه مسله دویمه هم څه خبره وکړه فکر نه وتا بالکل او دویمه څه خبره بالکل دی وکړه زه به کوشش کوم دی خیر دی بیا میسج کی یا ور بالکل ان شاء الله جی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی بخیر جوړی خیر ضرور سو خبره کې د چرته نه جمرود نه خبره کوو فضل اکبر ها فضل اکبر ست پوس کې هلو موږ مفتي صاحب نه پښتنه دا غنه چې روزه کې وړوکې معصوم نه پپی خستل سړی لاړې تیری کی نو څنګه چل به او دویم سوال دا کوم چې هلو جی جی خبره دا وګړای او ورسره خبره ورو مونږ خبره زکه نه کو چې تاسو وورو چې لکه سړی عمره ته تلای وی یا جنوي کړای دلته لکه سړی پیسې دار غوندي کی وینو سړی خپلنه سړی ته جیسه وږي دغه ګناه شته مفتي صاحب نه پښتنه کوو. صحیح دی جی. لومبني سوال دار چې ماشوم خپل بچي چې سوخ کولای نو دا جایز دی خپل بچی سره روزه کې غیر روزه کې محبت کول دا د خپل مور پلار فریضه وي. دویم سوال دا چې یو بنده حج ل یا عمره ل نه رتل او ته ورته وې چې حاجی صاحب نو پدې کې څه ګناه ممانعت نشته ځکه چې خپل الفاظ باندې تاسو خلق را بلې نو حاجی لفظ دا یو خپل لفظ دی که چا حج نوي کړي او هغه وای چې ما ته حاجی وای نو دا د دروغو دی بیا وته مو وای خو که یو بنده ته په نامه را بلې نو داغه په ځای باندې کتاب په حاجی یا مولانا صاحب یا قاری صاحب یا شاه صاحب یا فلانی صاحب نه پدې خپل القاب روبل نو دا خبره ده ګناه پکې بنوي. صحیح دی جی. بل کال اخلو چې سوګ دی اور منګنا څه قسمت پوس کول غواړي ریڈیو بند کیجی. خجی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبرې کوي د چرته نه
سلمان شاه صاحب ما وختي مرین کړو خو یو زنانه یو سوال نور استخار خبرې کوم دو مرزونه خجی هغه دا خبره ما څوکړه چې ما د چا نه داسې اورېدلي دي چې دا منزل یا سورجن په کور کې ویل نه دي خو دې کې داسې لکه دا جنات دي چې دا په کور کې موجود دي نو هغه په دې خپکیږي چې را مونږ تاسو نه چیرو تاسو مونږ ولې چیرې او چې څوک دا سورجن یا منزل وي نو داغي په کور کې کوم دی جګړه یا دا پیدا کیږي نو هغه چې دا تاسو مودي چې زرالو کې چې دا اختیاري کنه ٹھیک شو جی تاسو ریډیو وره د مورکه ته چې چا کوم خبره کړي چې منزل کور کې موایا سورۃ الجن یا خاص سورتونه وته یاد کړي دا کور کې موای دې سره پیریانو ته پریشانی جوړیږي نو بالکل یو سلسله دی ته جوړ شي دا تاسو په وظیفو باندې د قران په تلاوت باندې مسلمان ته ضرر نه رسی کافر ته برسی نو کو تاسو کور کې شریر پیریان وی شیطانان وی رذیل وی زلالت او رذالت کوي نو هغه دې بالکل تنگ شي په لاړ دي شي رک بشي او نور تاسو وظایف اس کلام ممنوع نه دي تاسو هر کله د قران هر صورت ویل شي منزل وغیرہ بالکل ویل شي په دې باندې لټکه مراوله جزاک الله جی بالکل اخلو چې سوکتی اور سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څه تاسو کوي صحیح د ریډیو وره تاسو جی یو تولا یا دو تولې کالې چې چا سره نو دا مالدار دی اصل کې جی نصاب 70000 روپے دی نو یو تولا سره زر دا 9000 بکو یا د 1 لک بکو نو د 70000 روپو نه اخوا 30000 په نورم اضافه راځي نو څوک چې 70000 روپو مالک دی او سرسایه زکات وغیرہ ورکي تاسو سره 1 لک روپو کالې شو یا 2 لک روپو نو تاسو بالکل زکات به مور کوي سرسایه ور کوي دانه چې تاسو باندې سرسایه نشتا صحیح دی جی السلام علیکم السلام علیکم سلمان شاه وعلیکم السلام جی څه تاسو کوي یره تاسو جی دا کو دا باندې زنانه وي کنه وي دا پیغمبر علیه السلام چې دې لس رکعات تراویم کړی او تر رکعاتم کړی دي او دوه رسیم کړی دي نو ما وته چې نه تراوی شل رکعات دي نو دې چې نه ما ته ورکه تاسو کوم نه خیر نه تاسو کوم چې خضر ریډیو وره ها حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارکه دا خبره چوکای نو دا بی ایمانی کوي چې وی چې حضور علیہ السلام د شلو نه کم رکعاتونه تراوی کړی دي په جمله روایتو کې د شلو رکعاتو نه کم روایت نشته پاتې شو دا خبره مونږ بردوی دا خبره په دې طریقه ټیک کو چې لکه حضور علیہ السلام 2 رکعات تراویم کړی دي خو پسې نور بیا تلس کړی دي یعنی ار 2 رکعات سلام نه پس بیا نور 2 کولې 2 چې شل به پوره شو ګور لکه اتلس پوره شو نو څوک دام ویلی چې حضور علیہ السلام اتلس رکعات کړی او پسې 2 رکعات نورم دي چې هغه یاد نه کړو غلط فهمه کې څوک دی نه واقع کیږي حضور علیہ السلام د شلو رکعاتو نه کم رکعاتونه تراوی نه دي کړي کم چې دا 2 رکعاتو ذکر کیږي نو دا په حدیثو کې شته دغه نمونګ انکار نکوه خو حضور علی السلام دغه اترکات کالو سر کړی دي یعنی د روزې نه مخکیم کړی د کال 12 میاشتې په هر شپه کې کړی دي نو که دغه تهجد نوي تراوی وینو په رمضان نه علاوه بیا تراوی شته نه په اسلام کې نو حضور څنګه بیا د اترکات تراوی د روزې نه مخکې رستو کړی دي لہذا حضور علی السلام اترکات چې کوم کړی دي نو هغه تراوی نه تهجد کړی دي دا د حضور په سنتو کې شامل دي چې د شپې اترکات تهجد کول دا پکار دي اور پسې به 3 رکعات وتر بعض احادیثو کې 11 رکعات راغلي اته تراوی د اته تهجد او 3 رکعات وتر راغلي دي صحیح دي جزاک الله السلام علیکم خوشاله اوسې راته څه تاسو کوي ضرور زمونږ دا تاسو کنه زه چې مونږ ته ودرېږم بس نور ټیکې ما خسویم چې مونږ ته ودرېږم بس ډېر غیر سوچونه دغه مخې ته راځي نو ډېره زیات تکلیف ته راته جاړم الله ته چې الله د زمانه ناراض وي خفه وي خو زه خپله سوچونه نه کوم بس داسې ډایرکټ مې ذهن ته یو سوچ راشي چې به زه بیا غیله نه شم نو د دې مولانا صاحب ته وایي چې دې دپاره زه څه چلو کوم لکه مونږ ته جوړېږم بس دا چلي نور هم دا چې کیږي الله دې رحم وکړي ریډیو وره ښه صحیح
د خور چې کوم خبر وکړه نو یقینا دا د خفغان خبره ده دوی نه الله کله هم ناراضه نه دی الله خپل بنده سره مینه کوي نو الله به ته ولې ناراضه کیږي بیا تاسو مونږ کوي او الله له توجه ور کوي نو بیا به ولې خفه کیږي خو دومره ده چې کله شیطان انسان خپل نیکو اعمالو ته نه پریږدي خور تاسو ته اسانه خبره بداو خیم چې مهرباني وکړئ د هر ځل مانځه نه مخکې تاسو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وزل وای نو ان شاء الله تاسو ته سہولت بم وی دا پریشانی بنوي او لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم د مانځنه چې مخ کې وزل وای نو داسې دین علاوه دروازه وظیفه کې سلسله کم از کم وای تاسو له الله پاک ډیر لوی اجر درکړي جزاک الله جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د چرته نه امام الله خبرې کوم د رضا نه خجینا الله صاحب څه تاسو کوي دا تاسو کوم چې دا ماجر یا څلور راکړه د صورت غیر نو کې د چې مفتي ته وایي چې دا طریقو خوږي خاصه د تاسو ریډیو وره ښه دا مازیګر مونږ نه مخکې حضور علی السلام به سلور رکعات نفل کول خدا نفل بداسي چې دا به لازم نو د امت د پاره خدا د چې یو دعا کړې دی هغه خلک چې د مازیګر د فرض مونږ نه مخکې سلور رکعات نفل کوي نو الله دې تر تازه او الله دې خوشاله لري نو د حضور دعا کې شرکت د پاره د سلور رکعات نفل دا سنت زوائد دي یعنی زیاتی سنت خو ثواب ډیر دی د دعا حضور علیہ السلام د خلکو لپاره کړه طریقه اسانه ده ساده سلور رکعات نفل نیت تړه مازیګر مونږ نه مخ کې دي پدې کې اس نیت نشته بس نیت کوم سلور رکعات نفل نن مازیګر او الله اکبر او بس نیت شروع شو صحیح ده جی السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان شاه څنګه خوشاله اوسې چې څوک خبرې کوي د چرته نه عثمان خبرې کوم د زړه نه ما یو تاسو کوم مفتي صاحب نه چې په ما باندې یو ما باندې یو نیم لک روپیا قرض دی او 2 لک روپیا زما یو ورور سره دی خو ما لاګت کې ملاویږي نو ما په ما باندې سرسایا یا زکات کیږي صحیح د ریډیو وره ریډیو وره دغه 2 لک روپیا چې دوی سره لکه د دوی ورور سره دی نو هغه بدل ور کې ارکل چوي نو د باندې یو نیم لک قرض شو نو دته بچت چې دی صرف 50000 روپیا پاتې کیږي نو دغه 50000 روپیا د 70000 روپو نصاب نه راکمې دي لہذا په دې ورور سره کنور سنینو بیا په سرسایا زکات وغیرہ نشتا صحیح دی جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک خبرې کوي د چرته نه عبد الله خبرې کوم د عثمان زونه څه تاسو کوي جی زما ترور دغه هغه په ولاړه مونږ نشي کولی او بناس مونږ کوي یو په کته کړی یو را ماته کړی کنه او سجدم نشي کولی سم په اشاره کوي خیر دی صحیح د ریډیو وره ښه د عبد الله ماشوم دا تاسو زما ترور دغه بیمار ده په ولاړه مون نشي کول نو چې کله او ضروري وته او په ولاړه نشي کول نو بیا به جایزي اسه بندستړي وستو مانوي چیر راشه په ولاړه نشم کول په ناسته وکما نو خو قدرت وی چې په ولاړو کې خو کول کوي نه ناراسته وینو دغه منځونه نکېږي او چې او زر دی وته چې په ولاړه کول نشي نو بیا مجبورن په ناسته کوي بیا بکیږي صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچا جی ہر کله درته وایم ډېر خوشاله که سلمان صاحب څنګه الله کرم دې الحمدلله قاری صاحب صحت مزاجم خدي جی مهرباني جی الله خوشاله کا مننه کو مختصر شان دی یو سوال دی یو غوانډه د زمنګ جی جی هغه و چې مونږ را سونم نشتا جی جی لکه داسې د 70000 روپو تاسو څنګه وی لکه داسې صدقه نشته خو زما بچو د خپل شوق نه لکه مزدوري کوي خو خولي مزدوري کوي خو نقد را سره نشته خاجي ښا او په خپل مینا باندې سرسایه ورکړه آیا خیر دی ثواب به کی کنه داسې ورته تفصیل سره وایي ټیک د جی تاسو دا وره صحیح ده نه د کې جی زلک تفصیل ته ولار شمه مو سره سم ټایم کم د خدا ضروری خبره ده اگر چې خپل پروګرام زیارت په ورځ به هم دا حدیث مبارک کې راغلی تاسو سرسایه ورکې نو د سرسایه 2 فائدې دي یو فائدہ دا ده چې غریب سره په تعاون شي نو دا عموم ډیره اهمه فائدہ ده دویمه فائدہ دا چې دا کم بنده روزي نیولې دي نو حدیث کې راغلی د دې روزدار بنده د سر نه د روزي پورته شي اسمانونو ته خيږي ډیر شواړه یا یو کم ډیر شواړه روزي اسمان طرف ته روان شي او دا بیا اسمان کې د قبولیت چې کم مقام د اغه ته ورسي خو دروازه وته نه کولاویږي دا ځوړند پاتې شي ځکه چې
چې په دې روزه کې بنده غیبت وکړي، بد نظری به کړي، غیبت به اوریدلی، داسې غلط خبره به کړي، لغویات به ویلي، لغویات به کتلی، هر څه جرم چې تنه شوي نو په روزه کې هغه روزې د قبولیت مقام ته نه رسي. ګوره 13 یا یو کم 13 روزې اونیوي خو هغه د قبولیت دروازه ورته نه کولاویږي، د قبولیت مقام ته نه رسي، ځوړند په ځوړند معلق پاتې شوي. نو حدیث کې راغلی څوک چې سرسایه ورکي نو د دغه روزو تطهیر پیوشي، د روزو پاکوالی پیوشي، دا د قبولیت مقام تر سرسایه په برکت ورسیږي. نو بیا د اعتکاف اهم مسائل او داغه حل هغه باره کې یو کتاب دغه لیکلی دی، وی چې کم بنده د رمضان د سرسایه د روزو ورکړل نو د په تطهیر روزه او شو د روزو پاکوالی او شو نو د روزه خو د مالدار نه خرابېږي، د غریب نه خرابېږي. نو کمالدار ز پیسې ورکې نو دغه به الله پاک هغه روزه په پاک کې د غریب په تعاون شي، دغه روزه به قبول شي. نو غریب بنده کدا 100 روپے یو د 1.5 د پاسه 100 روپے یعنی شپږنی میشل روپے که څوک ورکې نو دی باندې به غریب نشي. که غریب دی نو عموم په 130 روپے باندې د چا نقصان نه کیږي، که ور کړي نو روزه په بیام پاکيږي. نو غریب دیم سرسایه که د وسکیږي ور دي کی او په غریب باندې واجب او فرض لازم نه ده، د نفلی ورکی نو په روزه پاکيږي او مالدار باندې واجب د چې د سرسایه ورکی داغه په روزه پاکيږي. صحیح دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه تاسو کوي جی؟ چې رسو کال شنو روزي پیوري او چې رسو شنو ټول روزي پیوري. صحیح دی جی. ماشوم چې نابالغ وي او د بلوغ عمر ته ډیر وخی، لکه مثال د 10 د 11 د 12 کالو ماشوم دی نو د باندې روزي فرض نه دی، خو د تربیت لپاره نیمه روزي یا شل روزي په 19 یا زیاتی په 19 ک ماشوم صحت خي او چې کله بلوغ ته ورنږدې شي، مثال بالغ نه دی خو د 14 کالو شنو بیا به ټولي روزي نسی، دا نه چې نیمه په اوړو نیمه نه په ټولو روزو بدیم وروړي ټولي به پدم وروړي، دا په لازمي دي. صحیح دی. جزاک الله. بلکان اخلو. السلام علیکم. خجی 091-6515-093 موږ ته کال را روان دي. موږ وخت موږ سره چې کوم دی نو هغه په ختمېدو دی، زموږ د پروګرام وخت چې کوم دی هغه پای ته رسي، خو موږ کوشش کوو چې اخیرنی یا یو دوه کالز چې کوم دی شامل کو، زموږ د خويندې زموږ د غمېندې څه قسمه د پوس یا پښتنه کول غواړي د محترم سلیمان شاه صاحب نه هغه نه کولی شي چې بالکل موږ سره یو کال دی ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوکتي او سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ اصغر استاد خبرې کوم فقیر آواز ماجوګین. جی اصغر استاد څه تاسو کوي؟ موږ یو نیا ده کنه او هغه بیمار او تقریبا یو شلو کالو ده کنه ماشاءالله. ښه نو هغه باندې روزي څنګه سین ولې دی؟ ښه نو صحیح ده. ریډیو وره ښه جی جی. د رمضان المبارک روزي په هر بنده باندې د 15 کالو عمر چې کراس کو نو د باندې فرض شوی، نو دی چې کمی پورې جم دی وی او د عقل وی، یعنی دی لیونی شوی نه دی او دی داسې بوډاپې ته نه رسیدلی چې دی خبر نه پیژني، ګرم یخ نه پیژني، زوی لور نه پیژني، خپل پردی نه پیژني، یعنی دی سم دی، د عقل سالم دی، محفوظ دی. نو کدی 200 کالو تم ورسیدي به روزه نیسي. او که یو بنده دی هغه باندې روزي فرض شوی او داسې 100 کالو تور سره د بالکل عقل کار پر خو د دماغ کار پر دی خپل پر دی نه پیژني، ګرم یخ نه پیژني، روزوش په نه پیژني، نو دا د مجنون او د معشوم په شان حکم وي د باندې بیا لازمي نه وي، خو دومره چې د روزو فدیه ورکول پکاري ځکه چې دا معشوم نه دی. صحیح دی جی. منګه اخیرنی یو کال به شامل او 091-6515-093 خو د دې وضاحت کوم چې ما مخکې ویلو چې دین او دنیا په نامه باندې د محترم سلیمان شاه صاحب د یوټیوب چینل دی، هغه تاسو کته شه د ټول پروګرامونه په هغه باندې موجود دي او دغه باندې د ټول پروګرامونه د ټول خبرونه کته شه د سره سره ارج سلمان شاه په نامه د یوټیوب چینل دی، په هغه د ټول پروګرامونه موجود دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
ماته اکثر داسې لګي چې زما روجه بالکل ښه برابر او پرفیکټ ځکه ده چې زما آواز بیخي جاندار دی او د شازم پروګرام لاله زما کوشش دا وي چې زه اوریدونکو سره بالکل صفا خبرې کوم هغوی زما په خبره باندې پیښ زمونږ ټایم د پروګرام سره رخصت بالوجي دعا به وکړو هغه خلکو ته چې دعا غوښتله نو ما سره یو زما سټوډنټ دی هغه وایي چې زما مور بیماره ده نو الله پاک دې صحت ورکړي بله یو خور مې ده هما انون نمبر نه میسج شوی هغې دعا درخواست کوي رشد دا وی ماته دعا وکړه نو الله پاک دې ټولو له خیر او برکت ورکړي افسر علي روډ دی هغه وی ماته دعا وکړه او سلمان شاه صاحب تاسو نه هم ډېر خلک دعاګانې غواړي الله پاک دې ستاسو دعاګانې قبول کړي زموږ دپاره زموږ د تاسو ته الله قبول کړي ستاسو زموږ د ټولو اورېدونکو په کورونو کې د الله خیر او برکت واچوي وصلی الله علی النبي الکریم امین برحمتک ډېره مننه الله خوشحاله که تاسو مو سلمان شاه دعاګانو کې یاد لرئ د لوی الله په امان